بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وټامین ډي په باره کې نن یو څو خبرې شیر کوم تاسو سره. وټامین ډي چې دی نو هغه زموږ د وجود لپاره ډیر زیات ضروری دی او د هغې ډیر زیات رول دی په مختلفو ځایونو کې. په زیات په ویښتو کې هم زموږ د دې رول دی، داسې د هډوکو کې په کوم زموږ د مسلز چې دي پټې چې دي په دې کې د زړه لپاره کافي د زړه په دغه کې هم رول دی. داسې نور چې کوم زموږ امیونټي دا مدافعتي سیستم دی په دې کې هم کافي رول دی. خو اوس چونکې د یخنۍ موسم دی نو په دې کې چونکې دا موږ ته حاصلیږي د نور نه، او په دې ورځو کې نور ته ناسته ډیره اسانه وي او دا موږ ته ډیره فایده کولی شي. چونکې زموږ د دې څرمنې نه لاندې چې کوم فیټس مالیکیولز دي، کوم ته چې موږ دا کم کولیسټرال چې دي هغې کې یو قسم دی چې په دې باندې کله د نور شعاګانې زموږ په څرمنو لګي نو دغه کم کولیسټرال چې دي نو د دې دغه چې دی نو دې نه بیا وایټامین ډي پروسس یې ټیکنیکل دی، هغه تاسو ته نه وایم، خو به هر حال د هغې نه وایټامین ډي جوړیږي چې کوم هغه زموږ د جسم په مختلفو حصو کې د هغې خپل یو رول دی. خو زموږ زیاتر خلک چې دی په دې کې چونکې د دې نور ته د ایکسپوجر چې دی دا ډیر زیات کمی، زیاتر په دننه کمرو کې ناستي، د کارونه داسې وي چې هغې کې نور ته دي ته ټایم نه میلاویږي، نو زیاتر خلکو کې وایټامین ډي چې ده نو هغه کمه ده او د دې وجې دي ته مختلف مسایل دي. ایون که تاسو وګورئ دا ډیپریشن چې دی نو هم دې سره کافي دغې سره ډیپریشن هم کافي زیات دي. داسې نور هم ډیر وجوهات دي، هډوکي ورسره ډیر کمزوري، دغه شان مسلز ورسره کمزوري، داسې نظر کې هم رول شته، نور د وجود په مختلفو حصو کې د دې رول دی. خاص دا کمې چې دی یو خو دا ده چې د دې ټیسټ کیدی شي چې هغه ټیسټ کړي شي، وینې نه ټیسټ دی او د هغې نه دا پته ولګي چې دا څونه کمه ده. هسې خو 30 پورې تقریبا د دې لیول چې نو نارمل ګڼلی شي، خو که دا 50 نه ابو وي نو لږ زیات ښي. خو زیاتر چې موږ څونه کتلي دي نو خلکو اکثر 10 یا 15 دې کې د دې لیولي یا. نو یو خو دا ده چې دا ایکسپوژر چې دی نو دا پکار دی چې د ورځې کم از کم داسې که نیمه ګنټه نو چې دا نور ته سړی کینی. ښه ده فرض که داسې ګرانه وي د چا ته نو اکثر چې کومه ورځ د دې چوټي، د چا د جمعې چوټي، د چا د اتوار چوټي، د چا هفته اتوار چوټي، نو د چوټۍ په ورځ باندې چې کم از کم یو 2 ګنټې په هفته کې هم نور ته پراپر ځان ایکسپوز کوي، دا ضروري ده. لکه موږ نور ته خو کینو خو ځان هم پټ کړي نو بیا هغه شان هغه وایټامین ډي نه حاصلیږي چې ځان ورته لږ ایکسپوز کړي، دا سکن ورته ایکسپوز کړي چې لستونې لږ بره کړي، داسې پنسل لږ اوچتې کړي چې ستاسو په سکن باندې دا انور لګي نو وایټامین ډي ورته حاصلیږي. اوس نارمل لیول څونه پکار دی نو یو خو دا ده چې چونکې دا لیول ما تاسو سره خو ډسکس کړه چې ټیسټ 30 اینڈ ابو دی، خو لکه ډیلی ریکوایرمنټس چې دی دې ته مونږ انټرنیشنل یونټس وایو، نو هغه د ماشومانو چې دی لکه ډیر ماشومان چې د هغې 1000 یونټ پر ډے دی. بیا چې لای نه لږ لوی ماشومان دي هغې ته 2000 یونټس پر ډے د هغې ریکوایرمنټ دي. خو لکه د لویو لپاره چې دی نو هغې تقریبا د 4000 نه والې تر 6000 پورې پر ډے د مختلف دغه کې د هغې د ورځې ریکوایرمنټ دي. نو دا بغیر د نور نه داسې په خوراک کې مختلف څیزونه شته، خو د هغې هغه کې د وایټامین ډي ویلیو چې ده نو هغه کمه ده، نو هغه دونه نشي پوره کیدی. هغې نه زیات ښه چې دی د انور دا ایکسپوژر دی. داسې په ټولو کې بیا لږ داسې فش دی، غوښه ده، مهۍ غوښه دې کې لږ وایټامین ډي لیول زیات دی، ایګ کې هم شته. خو زیات کوشش د نور دا پکار دی چې ډېر ورځو کې خاص کر ځکه چې زموږ ملک کې بیا په ګرمۍ په دغه کې ګرمي ډېره زیاته وي، نو هغې کې ممکنه نه وي چې دونه وخت لپاره دی سړی نور ته کیني. نو دا جرنلی یو څو خبرې هم که د چا لیول ډېر زیات کم وي نو هغه بیا په دوایي باندې پوره کول پکار دي چې کوم د دې مختلف دغه کې د اورل انجکشن فارم کې هم میلاویږي او ټیبلټ فارم کې هم دي، دا بیا مختلف یونټ دي
چې د چا لیول څونه دی نو د هغې مطابق ډاکټر په مشورې باندې پکار ده چې زیات هم نشي. نو دا یو څو د وایټامین ډي په باره کې خبرې ما تاسو سره شیر کړې. امید دی ستاسو به ډېر پکار راشي. ډېره مهرباني.